تا د دین اسلام په صدق کړي خدمتونه دي شاه احمد رضا. محترم ناظرینو، د بلوچستان یو مولا عبدالخالق فاتح آغا عمومی سطح باندې اهل سنت و احناف و بریلیانو ته گمراهان وای او اعلی حضرت صاحب ته هم گمراه وای. خو آخره کې مونږ دې خبره ته مجبور شو چې علمیت د اعلی حضرت صاحب علیه رحمت خو تخپل منی، خدا اعلی حضرت علیه رحمت کرامت درته زخیمه چې د اعلی حضرت صاحب کرامات څه دي. هغه کرامات یو ګوره، تا د خپل کتاب دی التحقیق المختار، تا په صفحہ نمبر 198 باندې لیکلی کہ جنگ یمامہ میں جس میں 24,000 صحابہ کرام موجود تھے، چې په جنگ یمامہ کې 24,000 صحابه موجود او په دې ورځ باندې د مسلمانانو شعار هغه د یا محمدا هو، دا د مسلمانانو شعارو، دا تا په خپل کتاب کې لیکلی. اوس د اعلی حضرت صاحب کرامت ته ګوره چې تا په هغه باندې اعتراض وکړو چې اعلی حضرت صاحب گمراه دي، اهل سنت احناف بریلیان گمراهان دي عمومی سطح باندې. اوس د اعلی حضرت صاحب کرامت ته ګوره چې څنګه ظاهریږي. تا په دې خپلو خبرو کې ویلي دیوبند د علم مرکز دی، علماء دیوبند زما اکابرین دي، اکابرین د علماء دیوبند ته زه اولیاء ویمه. اوس راشه دغه علم کور ته وګوره، اوس راشه دغه خپلو اکابرینو چې ته ورته اولیاء وې د دې علمي فتوو ته وګوره. تا په دې خپل کتاب کې لیکلي چې د جنگ یمامه په میدان کې د صحابه کرامو د 24,000 صحابه شعار د یا محمدا هو. اوس راشه وګوره، دا زما په لاس کې فتاوا فریدیه دا چا لیکلی ده؟ دا مفتی فرید لیکلی ده. او د مفتی فرید باره کې تا په دې خپل کتاب 52 صفحه باندې څه لیکلي؟ بقیت العلماء الراسخین حضرت مولانا مفتی فرید، تا د باره کې دا لیکلی. اوس دا صاحب څه وایي چې دا یا محمد دا د چا شعار دی؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317 یا محمد اہل بدع کا شعار ہے. و یا محمد د اہل بدع شعار دی او ته دا د مومنانو مسلمانانو د صحابه شعار دی. د فتوا باندې څوک بدعتیان شو، دته خو ته بقیت العلماء الراسخین وې، ستا دغه اولیاء، ستا دغه اکابر، ستا دغه د علم مرکز. یا محمد تا شعار د بدعتیانو وی، د اهل بدع وته وی. دا هغه کرامت د اعلی حضرت علیه رحمت دی چې د دې دا یو فتوا به ان شاء الله تعالی ستا په دې کتاب او ستا په سر باندې بمباریږي او ان شاء الله ته به ومنې چې د اعلی حضرت علیه رحمت څنګه زنده کرامت دی.